غږ مې ورک دی مورې مورې ستړی غږ په چا وکړمه غږ مې ورک دی مورې مورې ستړی غږ په چا وکړمه اخ په خدای نیمګړی شومه نیمګړی غږ په چا وکړمه اخ په خدای نیمګړی شومه نیمګړی غږ په چا وکړمه غږ مې ورک دی مورې مورې ستړی غږ په چا وکړمه زمان है DSP हेडक्वार्टर एक्ट इंचार्ज SDPO ते मगरा जो दखल तरफना दखल मकामी पुलिस तना खाल ते तरफना तासु ټول शुक्रिया अदा कोम چې تاسو زمون په یو شارټ نوټس باندې راغلي او زمون سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو او زمون د आवाज زمون د کامیابی دا خبره د نور خلکو تر حد ورسوي داسې یو خزه چې هغه سره یو ماشوم هغه باندې په بېدردۍ سره ډزې وشوې هغه قتل کړی شو او د هغې ماشوم باوجود د لګېدو باوجود د زخماتو هغه الله تعالی په خپل معجزانه طور باندې بچ کړو هغې سره اوله د اطلاع مطابق زموږ مقامي پولیسو مقدمه درج کړه او تفتیش یې شروع کړو د DIG صاحب DPO صاحب SP انویسټیګیشن صاحب او زمونږ په داغو په هدایت او زمونږ په نگرانی کې SHO صاحب تنخال انویسټیګیشن انچارج او نور سټاف شپه ورځې محنت وکړو کوشش وکړو او دغه لاوارثه ښځه یې ټریس کړه د هغې سره سره هغه کم مرتکبان واردات چې چا چې دا ظلم کړی چا چې دغه کړی هغه ګرفتار کړل د هغو نه پیستول چې کوم په دې وقوع کې استعمال شوی برآمد کړو کوم ګاډی چې په دې وقوع کې استعمال شوی هغه برآمد شو داسې نور سامان چې د دې زنانه سره په دغه ټیم کې موجود یا د هغې سره تعلق ساتو هغه یې په قبضه پولیس کو او ملزمان اوس زموږ سره په حراست کې دي د دوی مزید معلومات جاری دي او انشاءالله مزید معلومات په د مقدمې د کامیابی په خاطر سره موږ تاسو سره شیر کوو وختن په وختن خو لیکن اوس بعضې داسې خبر دي چې هغه موږ په صیغه راز کې ساتلي دي هغه موږ نشو ویلی او تاسو سره په وخت سره دا کومه ماشومه چې دا تقریبا د یو ملزم په نشاندهۍ باندې په 72 غنټې بعد چې کومه د ملزمانو په یو ځای کې غورځولې وه او دا معذوره ده خبرې اترې نشي کولی او 12-13 سال عمر دی تقریبا دا په داسې حالت کې برآمد کړه پولیسو چې ډېر په دغه حالت کې و د هغو خدمت د هغوی علاج معالجه حتی الوسه زمونږ چې څونه وس کېږي جاري دي او زمونږ سره اوس هم موجود دي او موږ به د هغو خدمت لکه د خپلو بچو کوو موږ ته د افسرانو هم د دې طرف ته هدایت میلاو شوي دي چې دا دواړه ماشومان چې کومه نه مور لري نه پلار لري او زمونږ سره په قبضه کې دي زمونږ سره په تحویل کې دي موږ به د دوی خدمت کوو انشاءالله د دې مقدمې متعلق زمونږ تفتیشي کوم افسر چې دی یا SHO صاحب دی دوی به مزید وضاحت د دې وجې نه اوس نشي کولی چې دا موږ په صیغه راز کې ساتلې ده نو مهرباني به وي ستاسو چې زموږ سره به تعاون کوئ او هغه کوم معاملات چې دي هغه عوامو ته موږ رسوو چې او د دې مظلومانو دغه مدد کول دا زموږ د ټولو فرض دي څنګه د میډیا والا تاسو راغلي قرباني کړي ده موږ پولیس وارو هم خپل هڅې کوو کوشش کوو
او نور هم دا کوشش کوو چې دا قسم واردات راځي او کوی راځي نو تاسو عوام میډیا والا موږ پولیس والا به مزید محنت کوو او ان شاء الله دا وړاندې کیسونه چې په کمی کې د ملزم څه پته نه لګي د مرتکبانو وارداتو څه پته نه لګي د دې کامیابول زمونږ دا فرض دي او ملزمان به سزا ته رسوو. دا اوسه پورې اطلاعات او د تفتیش مطابق دا د دې مقتول یو وراره کېږي لرې وراره کېږي او یو یې خورۍ کېږي د خپل خور بچی کېږي. وجه قتل مختلف انداز کې موږ ته اطلاعګانې راځي رپورټونه راځي د تفتیش دوران راځي نو موږ لا دا اوس ظاهرولی نشو چې دا وجه څه وه. به هر حال موږ ثبوت اثبات چې کله حاصل کړو انشاءالله تاسو سره به شیر کړو او د هغې متعلق به بیا موږ مزید قانوني کاروایي کوو. د دې ماشومانو متعلق خو داسې ډېر موږ ته خلک ټلیفونونه کوي څوک وایي چې زما بچی رشته ماته زوی ده که ماته وکړه خو دا ماشومه چې ده نو دا معذوره ده. بل دا ماشوم چې دی نو دا د یو کیس سره د تعلق ساتي دا بیا عدالت ته پیش کول غواړي نو قانون مونږ ګورو او د قانون متعلق مونږ عدالت ته التجا کړې ده هغه مسله هغوی ای سی صاحب ته حواله کړې ده او ای سی صاحب چې په دې سلسله کې بیا مونږ ته صحیح هدایت وکړل نو د دوی د مستقبل به مونږ پروګرام کوو. البته مونږ د دوی کوم دغه چې دی خدمت هغه مونږ جاري ساتلی دی او ساتو به انشاءالله تر هغه وخته پورې چې مونږ ته عدالتي حکم میلاو شي. جناب خبر داسې ده چې کله دا مړی موږ ته میلاو شو د هغه وخت نه د دې د شناخت دپاره د دې د ورثو د تصدیق دپاره د هغوی د شناخت دپاره چې آیا څوک راشي دا موږ ته لیکن ډېرو خلکو بیا خبر زموږ پټه ساتله او د پټه ساتلو په وجه باندې د هغې کوم رشته دار دي هغه وختل په وختل موږ ټچ کړل موږ راوغوښتل خو په دې کې لکه د دې ماماګان د دې کمترونه د دې رشته داران یارونه دې ته مایل نه شو چې یاره دا مونږ د ځان سره دا مړی وشي. به هر حال مونږ امانتن هغه مړی د دې عوامو په تعاون سره د دې خلکو په تعاون سره دلته ښخ کړی دی. اوس هم که څوک رالل او د دې جایز وارثان نو هغو ته څه رکاوټ نشته. البته مونږ د قانون مطابق ځکه چې دا مړی خرابېدو د وجود هغه ټوله کاروایي مونږ خپله کړې ده کوم میډیکل رپورټونه اصل دي معاینه مونږ کړې ده د هغې نه وروسته دا مونږ امانتن ښخ کړې ده او لا وړې نه ده. वैसे तो ये बताया जा रहा है कि ये लड़की जो है ना और ये ऊँच में शादीशुदा थी और उसका ये खावन भी है इसका ससुर भी है और दीगर देवर वगैरह सारे रिश्तेदार हैं उनके साथ जब हमने राबिता किया या राबिता कर रहे हैं तो वो इस सिलसिले में अभी तक वो इनके लेने के लिए राज़ी नहीं है. बहरहाल वो अगर माकूल ज़मानत दे या हमारी तसल्ली करे कानून के मुताबिक तो उनको ये हम